أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات التراب. سار ٹیم دے بے انتہا قیمتی ٹیم دے رضی آغاز شو او آغا تور اشبا تور صادر آغا رب العالمین اخبر قدرت سرا لری کو دے رضی ابتدا دی اللہ نم سرا سیدی سرا تلاوت سرا دا پکار دا درے الفاظ تاسو مخ کے قرآن نا پیش کو با او درے وار الفاظ قابل غور دی ترازو کی میزان کی دام برابر دی او دیاغی معنی اغا صدا الفاظ دی یو لفظ اغا فرض دی فی ری او زواد فرض دویم لفظ قرض قاف ری زواد قرض او دریم لفظ مرض میم ری زواد قرض فرض مرض درے وار الفاظ دا ترازو کے اوتلے کی برابر دی خواہ مرض سے تویلے کی بیماری تویلے کی خواہ نن دنیا کی شور دے کہ داس قسم لا بیماریانی راوتل لی کہ آغا انسان منی حملہ ورکی گی او په هوا کې دیاغه اثرات دي نو دیاغه لپاره دعاګانې هم قرآن او حدیث کې دا خودل دي مرض انسان لپاره جسمانی هم دي او دارنګي روحاني هم دي روحاني او دارنګي جسمانی مرض دواړه مرزونه د دې علاج پکار دي او دې لپاره روکتام چې انسان د بیماری نه بچ پاتې شي په زور ځان نه جوړ کړي روحانی بیماری آغا دی جسمانی نا زیادہ خطرناک را نو بیماری دا دی اللہ تعالیٰ با حکم سرا دارازی آغی لپارا باقیدہ قرآن پاک کی او دارنگی احادیثو کی دعاگانی داراغل دی سار ٹیم کی بتا دعا لولی بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم دا دعا ہر زنانی لپارا نارینا خبریدہ زنانا لپارا مشران لپارا دا دعا سونا دا خواہ سونا دا دعا بسار مالتو لکھا نن چکم شور دے پورا پاکستان کی ہر کس زین تا دا خبر رسد اللہ کہ کرونا وائرس دا یو جراثیم دی بیماری دا چاگا خورشوی دا او مسلمان با دعاگانی ہر ٹیم کی ہر وقت کی لولی خواہ ہر ٹیم کی بدا دعاگانی دا لولی اس قسم لشید دا بلی اثر دا نکی خواہ تو دا دعا دیر دعاگانی رغل دی یو دعا پا کی دادا بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم درے پیری دا وسال لوری خوا او درے پیری دا مخام تیم تا دارنگی دی رجم لفتیشی معنی صدا بسم اللہ اللذین اللہ پنم سر امداد غارما لا یذرو اشی ضرر نشی رسولے مع اسمی دی اللہ دلا نم سر فی الارض ولا فی السماء ندی زمکی والا ندی اسمان والا وهو السمیع العلیم دغا اللہ اوریدن کے اوپورے سمرا جامع اور اہم دعا رہا چاچی دا زاریلہ شے پیدا کر دے نو داریں گے حق ذات پر ذریعہ بندی با تبنا وارے گا اللہ سر خزانی دی بیماریانو دمرا محلق قسم پا قسم بیماریانی دی کہ دی آگے حد نشترے گا و دی آگے پناہ اختل ہم دی اللہ تعالی ذات ندی گا سورت نم دے سورت حجر دے او سبارکت گوری ندا سوال لسم دا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ
الله فرمایي ما سره شی داسې نشته چې د هغې خزانې نشته. آیات نمبر 21 دی. هر شي بیماریانو خزانې دي الله سره. نو چا چې پیدا کړ دي دا هغه ذات په ذریعه باندې سبق کوي، هغه ذات په ذریعه باندې پناه بغواړي چې الله مولک امراضنا د دینه مال پناه راکړي. دا یو دعا راغه. بل دعا چې ستا ذهن کې راتلی شي نو دا وایه، او کنه راځي کوشش وکړه شیشو لګوه او زړه په تختې باندې دا ولګوه او دارنګې دا دعا لوله. دا تر قیامته پورې دا نه چې دا دعا دی وخت کې کرونا وایرس راغی سبا د بل هر قسم له مضر بیماری لپاره اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. معنی دغه کېده اللهم انی اعوذ بک یا الله ستاسو سره پناه غواړم من البرص د برګینا برګې بد مرز دیغه والجنون لیونتوبنا لیون هغه دی چې فیوز ډیزاین نوالو دي بیا دته یخ ګرمي بازار او دارنګي ګندا صفا شي د دې پتا ورته بیا نه لګيږي یو فیوز نه لتیږي. نو دا دعا ولولي یا الله دې برګینا دارنګي لیونتوبنا والجزامي او کوډ مرزنا کوډ مرز داسې اډو کی پاتې شي غوغه مخه سرمن دا ټوله ختم شيغه. ومن سیء الاسقام اور تر قیامت پوری چې څومره بدی بیماریاں را روان دي یا الله ټولنا پناه غواړم دا درې بیماریاں او خودلې نور ټول بیماریاں په یوې جملې کې بند کړي لکه دریاب کې کوزي کې بند کیږي. هر قسم لا مضر بیماریاں هغه په دې یو لفظ کې بندي یو لفظ کې مسلمان که ځان خبر کی حیران به باندې شي د لپاره داسې قیمتي نسخه قران دې د پیغمبر فرمان دی دا پکې خودلی شي ویغه. لہذا دا دعاګانې لوستل پکار دي. نو دا دو دعاګانې ما خودلی موجوده لحاظ سره دا دو دعاګانې پاکستان کې هر کس لپاره، هر بچی لپاره، هر زنانی لپاره، هر نارینه لپاره چې هغه نږدې دی او کلرې دی دا دعاګانې دا بلولي ان شاء الله هر قسم لا مضر شیزونو نه مضر بیماریانو نه به انسان لپاره الله تعالی بچي بغا. نو دا درې الفاظ دي. یو لفظ مرض دی. مرض معنی بیماری، مرض یعنی ظاهری بیماری دارنګي بیماری باطنی بیماری. باطنی بیماریان هغه داسې دي چې هغه ګناهونه دي. دا ظاهری بیماری زیات نه زیات انسان له مړ کیږي نور څه چل نه کوي خو د انسان نه بساو کوي بس ختم شلا. لیکن روحانی بیماریاں د دینه زیات خطرناک دي. انسان ځان سره روحانی بیماریاں چې هغه ګناهونو مختلف اشکال لري هغه شکلونو کې بیماریاں ځان سره وړلې نو هغه د دینه زیات وایرا کورس دې کسي دي د دینه زیات خطرناک چې کوم دي هغه بیماریاں دي چې انسان ځان سره آخرت ته وځيغه دا بیماری ده. نو یو لفظ دا څه دا مرض دی مرض یعنی بیماری. دویم قسم لا لفظ هغه څه فرض دی. فرض معنی ها کار چې هغه ضروري دی. مسلمان باندې بعض عملونه داسې دي چې هغه لازم دي هغه ته وایي فرض. لکه قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی راځي ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مسلمان باندې مستم ته باندې فرض دی. نو بعض عملونه داسې دي چې هغه الله تعالی فرض کړي لکه مز دی، روزه ده، بعض باندې زکات دی، حج دی، دارنګه نور داسې عملونه دي. دارنګه مسلمان چې کومه ډیوټي ده هغه ډیوټي هغه صحیح انداز سره کم کار د حواله شو نو دا د فرایض دي او دارنګه دا ودی اختیاري خاطر دا وی فرض دا د باندې لازم دي. او یو لفظ هغه قرض دی. قرض مطلب داري چې هغه شی چې الله تعالی بلاره کې ورکی یا یو مسلمان د ورکی دی ته وی قرض. قرآن پاک راځي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. کوم شی چې الله بلاره کې قرض خرچه کو د دې دغه تعبیر قرض سره ور کړ دی لکه څنګه قرض دی دیاغه واپسی دا ضروری ده. دغه شان لا د الله بلاره کې چې کوم مساجد دي جمعهونه دي او صحیح دی پای کې خرچو کی
نو واقعي د دې دا ودته ملاويږي. دارنګه کې یو مسلمان لپاره چې شی قرض ورکو دا هم دې لوی اجر دې دې لوی ثواب دی ښا. لکه د یوې ورځې دومره ثواب ملاويږي چې څومره رقم چا لپاره قرض ورکړ دې دومره دې هغه ثواب دی. دومره لکه 100 روپۍ چې قرض چا لپاره ورکړي چې دا 100 روپۍ ته واخلا او د یوې میاشتې نه وروسته دا تماته ادا کی نو د دې یوې ورځې ثواب د تا دومره ملاويږي ښا. نو د 30 ورځو د تا 30,000 دغه خیرات او د صدقې ثواب ورته ملاوي شي. صدقې ثواب دا د دې ثواب ډیر زیات دی. او چې کله هغه ټیم لاړ شي دغه نه بعد کای کې بیا هغه کس سره دا رقم نه هغه ماته لګوګورا انتظار وکا نو بیا دغه ثواب دغه نه زیات ډبلېږي ښا. ډبل ثواب دی بیا دغه 150 جنا خو دغه ثواب اوس دوګ نشو دوګنا ډبل دی ته وایي چې اوس مخکې 100 روپۍ د یوې ورځې خیرات ثواب اوس د یوې ورځې د 2000 د 2000 ثواب درته ملاوي. نو دا دومره لوی اجر دی. قرض فرض او دارنګ مرض درې وړ الفاظ. نو لہذا مسلمان لپاره دا پکار دي چې د دې خیال ساتي ښا. که یو مسلمان لپاره شی قرض ورکړي نو دا هم د دې اجر دی ثواب دی. لہذا همیش لپاره اجرونه ثوابونه دا ملاويږي. دې دور کې نن سبا قرض معاملہ دا ختم شي دا ها مسلمان که سود بني یا نور داسې طریقې هغه باندې ورکړي لیکن قرض شی څوک چاله نه ورکړي ښا. دې کې بل یو خبره دا هم دا چې بعض انسانان ته دې شی ورک نو بیا تا دی واپسی چې کوم دی هغه صحیح طریقې سره نه ملاويږي ښا. بیا ورته خپل پیسو پسې بیا ګرځي نو بیا هم دا د مشکلات دي. او زین حاضر ساده دو کسان دي هغه یو کس بل لپاره پیسې ورکړي ښا. دا پیسې واخله دومره دینار دي دومره درهم دي او دارنګي د دې ټیم او تاریخ دا مقرر شو. بخاری شریف کې دا واقعیا راځي بار بار راځي. کله چې پیسې ورکړي نو دی هغه ټیم دغه شان روانو تر دې پورې چې دا ټیم دا پوره شو. دا اسلامی مسله دا چې د چا مخ کې ورکی نو دا زیاده غوره خبره ده. غوره خبره ده. سورۃ بقره کې ډېر وګد آیات دي لیکن باغی باندې څو گواهان کې وي څو گواه ما وکه څو گواهانو دوه کسانو بلې پیسې قرض دا ورکړي وی گواه څوک دی وی کفا بالله شهیدا الله گواه دی. پس دی الله په مخه ما تعالی راکړي زمزي کو چې کله ټیم پوره شو نو دا کس هغه پابندي به اختیارولا. عجیب واقعا ده دې دا پیسې واغستلی او دغه بل مرګري ته پیسې رسولو کوشش اراده وکړه لیکن لارې کې مخ کې دریاب دی. اوس چې ګوري دریاب کې لارې ته ورسېد نو اس قسم لا کشته وغیرہ دا نشتري چې نشتري نو دیو چې دا خو ټیم اوس ختمېږي او هغه بل کس هم باغه نیت منی هغه هم راغلی لیکن د یو بل نه ډېر لري اس په دا یو بل د نشته د څه طریقې اختیار کړه چې یو لرګي واغست هغه سورې کو او دا پیسې پای کې خولي او دې دریاب ته ورغولي چې الله ماته گوا کړې وي او اوس د دې ټیم چې کوم دې دا ختميږي لہذا زه مجرم کېږم استا پنوم باندې زه ورځم اوس مخ کې کار ستاري دریاب ته ورځو بس دا لرګي چې کوم دې هغه فوري تور سره هغه روانو پوری طرف ته لاړ هغه بل کس چې کوم دی هغه راغلی او دغه شان لا هغه هم انتظار کوو لیکن اس قسم لا کشته وغیرہ دا نه وه نو هغه چې کله واپس دي چې را ملګری خو زما رانغی او نه زما د تلو څه لاړ شته واپس ګوري یو لرګی را روان دی ښه اوبو کې بس دا لرګی ځان سره یې واخېسته کور ته لاړ هغه چې کله هلته یې کلاو کو او دارنګې هغه یې نری که بس پکې پیسې پرتې وي پیسې ورسېدلې نو دې ته ویل کېږي د ټیم باندې پابندي هغه صحیح طریقې سره کار به اختیارو لہذا هغه شی امانت په هغه صحیح انداز سره هغه رسیده وه نو اوس دې دور کې معامله بل شان ده لہذا دې معاملې نه خلکو بس کړ دي ورنه اجر ثواب زیات دی یو سړی که دیګونه پخوي خیراتونه کوي د هغه عمره خیرات کوي د هغې دومره ثواب نشته دی لکه څومره ثواب چې د قرض دی دا ولې د هغې وجه دا ده که یو سړی خیراتونه کوي او دیګونه ویشي نو هغه به چاته ضرورت وي چاته به نه لیکن دې غاړه نه
دا انسان دیتا نهایت هی ضرورت دی د دې وجنا د قرض ثواب څخه زیات دی د دې ډېر لوی ثواب دی لکه مخکې ما ثواب عرض کړ چې د یوې ورځې ثواب لکه تا چاله 1 لک روپۍ ورکړي نو د یوې ورځې ثواب هغه انسان ته 1 لک روپو ثواب ملاویږي نو څومره مزه شلی قرض فرض مرض دا درې خبرې قابل غور دي فرض معنا هغه عملونه هغه عبادتونه چې انسان باندې لازم دي خامخا دل کولی یادارنګي چې کوم کار د ذمہواری ده هغه د باندې فرض دی دا باندې خامخا اختیاري مرض معنا بیماری مرض هغه ته ویل کېږي چې هغه روحاني ده که جسمانی ده او قرض هغه شی چې یو مسلمان ته ورکی یا قرض نه دویمه معنا هغه ده چې د الله په لار کې یو شی ورکړ دی نو د هغې تعبیر قرض سره ورکړ دی لکه څرنګه چې د قرض واپسی ده دغه شان لا یو انسان هغه د الله په لار کې کوم شی خرچه کوي نو الله فرمایي تا ته به د دې بدله ضرور ملاویږي داسې به ملاویږي لکه څرنګه چې ته قرض ورکړې داسې د هغې تا ته واپسي ضروري ده دا به ملاویږي بهرحال نن سبا چې کوم دا دعاګانې مخکې ما ښودلې مرض لپاره دا هر یو مسلمان لپاره زده کول پکار دي کور کې سربراہ دی مشر دی ټول کور والو ته دا دعاګانې وښیي تر قیامته پورې دا دعا لخه هر وخت کې به دا دعا ولېخه نو یو دعا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم معنی کتاله به الفاظ یاد نشته تا ډېر کوشش وکړو ډېر زیات کوشش وکړو او ذهن کې نه راځي نو بیا دا معنی ووایه الله په نوم باندې زه سار کوم د الله په نوم باندې امداد غواړم ایشې زره په نوم باندې نه د ځمکې والا مخلوق او نه د اسمان والا ایشې زره نشي رسولې ایشې دا دعا سار او دارنګې ماښام وایه او ورځې که چېرته دا د ټایم میلاو شي موږ پسې وایو بیا به ډېره ښه خبره ده نو دا دعا دا ویل پکار دي دارنګې نورې دعاګانې هغه هم راغلي احادیثو کې دا راغلي یو صحابي راغی هغې وی ای د الله پیغمبره ما ته څه دعا وښیه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ووي چې دا دعا وایه اللهم انی اسألک العافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة یا الله زه د دنیا او د آخرت عافیت غواړم دا کس لاړ دویمه ورځ وه بیا راغې دا دعا وایي ما ته څه دعا وښیه نو د الله پیغمبر ورته دا دعا بیا ښودله چې ته دا دعا ووایه دی چې کله لاړ نو درېیمه ورځ شوه دی بیا راغی او وی ای د الله پیغمبره ما ته څه دعا وښیه نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته ووي سل عافیه عافیت سوال کوه نو درې ورځې متواتر ورته ووي چې ای د خدای بنده چې تا ته عافیت ملاو شو بیا نور څه غواړې اوس عافیت څه ته ویلی کېږي عافیت معنا خیر خوبي پښتو کې ورته مونږ وایو چې خیر دی ښه خیر خوبي ورته وایو ښه یعنی چې یو انسان دی هغه هر وخت کې د خیر خیریت سره وي د عافیت او د امن سره چین سره سکون سره خوشحالۍ سره تازګۍ سره وي نو دې ته عافیت ویل کېږي چې ته کور ته راشي نو خیر دی مالې ته راشي خیر دی هر وخت کې د خیر خیریت خبره اورې ستا جسم ته ستا بچو ته ستا اولاد ته دارنګې عام ماحول کې خیر خوبي ده دې ته ربی کې عافیت ویل کېږي عافیت ویل کېږي دا جامع لفظ دی اللهم انی اسألک العافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة عافیت دې ته ویل کېږي چې خیر خیرت دی ته هر وخت کې د خیر خیریت خبره اورې د شر او د فساد والا خبره نه اورې دې ته عافیت ویل کېږي وختو کې مونږ وایو چې الله خیر را پېښي یا الله خیر را پېښي نو دغه الفاظ دي نو حضور علیه الصلاة والسلام دا الفاظ درې ورځې پله پسې یو کس ته دعا خود الله اللهم انی اسألک العافیة فی الدنیا والآخرة ته هېڅ قسم لا شر مصیبت تا ته نه رسي دارنګې ستا د لاس ته هم چا ته نه رسي دې ته معافات ویل کېږي نو دا دوه دعاګانې دي نورې دنیا دعاګانې راغلي لہذا مسلمانانو لپاره اهتمام او دارنګې د دې پابندي پکار ده
چې دا دعاګانې دی وای نو ان شاء الله د الله تعالی مدد په سره شامل حالوي او دې بتر او تازه خوشاله وي تمام آفاتنا مصائبنا مشکلاتنا دې به بچ پاتېږي هر استاد لپاره دا پکار دی چې خپل شاګردانو ته دا دعاګانې وکړي هر امام له پکار دی مقتدیانو ته وکړي هر کور سربراه له پکار دی ټول ته دا وکړي امیر صاحب له پکار دی مامورانو ته وکړي او صدر پاکستان له پکار دی چې دا دعا پورا د پاکستان والو ته وکړي نو دا دعاګانې به انتها ضروري او خاص طور سره نن سبا دور کې د دې ډېر اهتمام او پابندي دا پکار ده الله تعالی دې موږ عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا